بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د بیان موضوع ده چې خاوند خفه شي نو دا ښځه به یې رضا کوي. د خاوند د حقوقو نه یو حق دا بیان شو چې ښځه به خپل خاوند نه خفه کوي او نه به څه تکلیف ورکوي. البته انسان دی که چرته خاوند ترې په څه خبره خفه شي یا دې لره هغه خفه شي یا دې لره هغه خفه کړي، دواړو صورتونو کې به دا بیبي رضا کوي. داسې به نه کوي چې دا ترې هم ځان خفه کړي او خبر اترې ورسره پرېږدي. حدیث کې راځي، حدیث د نسائی دی. ان عبدالله ابن عباس قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الا اخبرکم بنسائکم من اهل الجنة الودود الأود على زوجها التي إذا آذت أو أوذيت جاءت حتى تأخذ بيد زوجها ثم تقول والله لا أذوق غمزا حتى ترضى. چې دا حدیث تاسو مخکې ما بیان کو چې درې ترجمه دا ده د حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہما فرمائی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي آیا خبر نه درکوم تاسو ته په جنتی بیبیانو، آیا خبر نه درکوم تاسو ته په جنتی بیبیانو ستاسو مینه کوونکي، بچی راوړونکي، زر را ګرځېدونکي خپل خاوند ته چې دا ښځه یې خفه کړي یا دا خفه کړی شي نو راشي د خپل خاوند لاس ونیسي، بیا وایي په الله تعالی قسم زه به نه وده کېږم تر دې چې ته راضي نشي. نو د دې حدیث وضاحت دا دی چې کومه ښځه خپل خاوند رضا کوي نو دا به جنت ته ځي. الله تعالی دې موږ له په قرآن او په حدیث باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.